خاص کر دا سټوډنټانه او خاص کر دا کم تعلیم یافته خلک چې دی د پیغمبر سیرت وګورئ چې دا دین نه دی دا اسلام ګوره دا د اینو ډان دی دا تا ته چې کوم دین یې راوړی دی په دې باندې محمد رسول الله نونه طلاقي شوي په دې باندې د الله پیغمبره په اوږو باندې خلکو لرې ورچلي دي د پیغمبر علیه صلات وسلام د مانځه ځای په مکه کې نه و د شپې ځای د پیغمبر په مکه کې ګوره نشته او دا دین د الله پیغمبر په خپل یینو را رسولی دی په حدیث کې راځي په طایف کې چې کله اوښتو پاڼۍ مبارکې د الله د پیغمبر د یینو ډکه شوې ده د زید رضی الله تعالی عنه سر پکې مات شوی دی د الله پیغمبر ګوره دا سخته تیره کړي مدینې منورې ته هجرت پکې کړی دی کله یې پرېښی دی ابو لهب چې کله آیات راغلی تبت یدا ابي لهب وتب نو د ده په نکاح کې د پیغمبر علیه السلام دوه نونه وي او ویل زما بدې بیان کړي دي بچي به مې نه وایي چې دا نونه هم بېرته پیغمبر ته واپس کړي نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه نونه واپس کړي 15 کسان ابو جهل لعین دې له مقرر کړي وو چې د شپې به د پیغمبر که د ګټو وارې کوئ یو میاشت به مسلسل د شپې چا وارې کولې پیغمبر به خوب ته نه پرېښوست نه به اهل او عیال پرېښوسته 5 کسان یې دې له په مکه کې مقرر کړي 3 کسان یې دې له مقرر کړي وو چې کله هم دا په حرم کې لیدلو نو په ډیران کې چې کومه غټه ګندګي وه دا به راوړئ او د ده په ولو به یې په سجده کې اچوئ بخاري کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې تنګ کو یو ورځ او په سیرت کې راځي چې ابو جهل یو ورځ رالی او پیغمبر ته وایي چې تا زه د مانځه نه منع کوم او ته به یم حرم ته راځي زه تا بار بار منع کوم او ته مانځه له راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو ابو جهل یې د ګریوانه ونیو ویل الله دې تباه که الله دې تباه که الله دې تباه که ته ما ولې د الله عبادت ته نه پرېږدي مانځه ته پیغمبر چا ګوره په علاقه کې نه دی پرېښی دا منځونه دا احکامات دا قرآن دا د صحابه کرامو دا د صحابیاتو دا د هغو د اولاد دا د هغو په اینو را رسېدلی ګوره و چې ته په دې پخو جوماتونو کې ناست او په دې پخو بنګلو کې ناست او پخو خوځینو کې ناست دا هغه خلکو محنت دی ګوره اسلام یې موږ او تاسو ته را رسولی دی د هغې حق یې ادا کړی هسې نه چې موږ د هغې په حق کې چېرته کمې وکړو د اسلام مخ په وړاندې باندې څه کو دا ویسو نو د ټولو عزم او قصد به دا چې د پیغمبر سیرت به انشاءالله تعالی دا مطالعه